أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شريف طول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى دټولو نمخ کې زه د خپل برادر مکرم مولانا قاری صابر صاحب او بیا زه د شفقدر د سیمې د دې لوی لوی علماو حضراتو شکریا ادا کوم او بیا ستاسو عوامو دا دیزو غیرتمند مسلمانانو ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو مالا ټیم راکړه زما خبره ته تاسو کېناسته یو خبره تاسو ته کوم وخت هم ډېر اصل کې مختصر دی علما ډېر ناست دي چې ستاسو به زه لږه توجه غواړم سړک نږدې دی چیل فیل زیات دی د گاڑو خلکو خلق بماتا توجه کوي او اسنه چې د آغا بابا قصه جوړه نه کوي یو بابا بچو ډاکټر لګوتو او ډاکټر وته دوايي ولیکل او یو شربت ولا ورک او بیا وته وی چې کله بابا له دا شربت ورکوي نو دا بوتل دا سړه کوي راړه کوي چې دا دوايي حل شي نو بیا ولا ورکوي په ځای د دې چې هغه بوتل راکاو نو چې کله به دوايي ورکړه نو بابا به راکاو داسې نو چا وته وی چې الکه بابا ولې راکوي تاسو ته ډاکټر ویلي چې بوتل راکوي او تاسو بابا راکوي نو هغه وته وی نه مونږ ته بابا یاد کړی دی چې په دواړه تکرار خبرو اترو باندې دا سړی او دا ځامنې شنو بابا ولا دا غزن आवाज ورکو وینا زماړه پول خدي وی دا دارو می زې زې ته ورسیږي نو اسنه چې زه خبرو کوم بیا ته بابا ړه پول شروع شي دیو جن زوج تاسو توجه به کامل وي او مال چلم ناراضي چې بار بار دته ويم چې توجه مطلب مدا دې چې یو ځل به ته ويم چې ما طرف ته توجه کوي بیا به دا غینه پس ان شاء الله خبره کوم زما محترم ملګرو د قران پاک دا کوم آیات مبارک چې تاسو تماوي الله جل جلاله دغه آیات مبارک کی فرمائی دا قرآن بیشک مونږ نازل کړی دی او د دې قرآن مونږه حفاظت کو دا قرآن مونږ نازل کړی دی او د قرآن مونږ حفاظت کو
الله د دې د حفاظت د پاره په دې دنیا کې ډېر اسباب تیار کړی دي د هر شي د حفاظت د پاره څه اسباب وي دا پیسې چې ته محفوظ کې نو څه اسباب شته چې صندوق دې تالا دا کوټه دا کمره دا بینک دې څوکیدار دې پیسې محفوظ کې پاغه باندې قرآن الله څنګه محفوظ کړی دی د چا په ذریعہ باندې محفوظ کړی دی دغه خبره ته لږ سوچ او فکر وکړه زما محترم ملګرو په انسانانو کې سلور ډلې دي چې الله قرآن د هغې په ذریعہ باندې محفوظ ګرځولی دی هغه سلور ډلو په وجه باندې الله قرآن محفوظ ګرځولی دی هغه سلور ډلې کمې دي لږ سوچ وکړه په دې سلور ډلو کې اولنۍ ډله د قاریانو د حافظانو د قاریانو د حافظانو اولنۍ ډله داسې ده چې دوی د وجه نه قرآن محفوظ دی ولې ځکه چې قرآن د اصولو کتابونو کې دي هو اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن دا د الفاظو د معنا نوم دی قرآن د الفاظو د معنا نوم دی قاریان او حافظان حضرات مدرسو جماعتونو کې ناس دي او د دوی په وجه باندې د قرآن تمام الفاظ با تجوید ماشومان او خلقو ته ښودل کېږي وګوره یو فتحه یو کسره یعنی زور زیر یو الف با تا هیڅوک هم نشي بدلولی حتی چې څوک د الحمد په ځای باندې الحمد وایي نو دا به غلط وي او فوراً به قاري او حافظ صحیح کوي چې دا غلط دی ښه غلطه ده ښه ده دلته د دې وجې نه د الف لام میم نه والا تر والناس پورې الحمدلله لفظا قرآن د دغې قاریانو او حافظانو په وجه باندې محفوظ دی ټول وایي الحمدلله او دغه قاریانو او حافظانو نه وروستو زما محترم ملګرو دویمه ډله د مفسرین حضراتو ده د چا ده مفسرین حضراتو مفسرین حضرات هغه خلق دي چې د قرآن معنا او د قرآن تفسیر د دوی د وجه نه محفوظ ګرځېدلی دی که کم خلق ما ته خیال وکړه چې کم خلق د قرآن په معنا کې تبدیلی وکړي یا د قرآن په تفسیر کې تبدیلی وکړي او هغه تفسیر او معنا قرآن کې داخله کې چې هغه د رسول الله مبارک په احادیثو کې نه ده راغلي د صحابو په تفسیر کې نه ده ذکر فوراً مفسرین حضرات د هغې رد وکړي هغه وباسي نو دویمه ډله چې الله قرآن د هغې په ذریعه باندې محفوظ کړی دی هغه څوک دي مفسرین حضرات الحمدلله درېیمه ډله چې الله قرآن د هغې په ذریعه محفوظ کړی دی هغه ډله د محدثینو حضراتو ده محدثین حضرات شپه او ورځ په ځان باندې یو کړې ده دغې محدثینو حضراتو چې د حدیثو مبارکو هغه زده کول او ښودل او د حدیثو مبارکو را جمع کول د هغې صحیح او حسن ګرځول دا د هغې حضراتو کار دی چې دا په حقیقت کې د قرآن حفاظت دی د محدثینو حضراتو ځکه د حضور مبارک وینا دا وحی ده او وحی غیر متلو ده قرآن وحی ده خو هغه وحی متلو ده یعنی تلاوت یې کېږي او د حضور مبارک د حدیثو دا وحی ده خو د دې تلاوت نه کېږي ځکه الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر
د خزانه خبرې نه کوي خپل خواهشاتو نه خبرې نه کوي چې څه خوښ شي بل الله وی بلکې دا وحی ده چې دته د الله د طرف نه کیږي علما ناس دي د وحی ده نازلېدلو ګڼ اقسام امام بخاری رحمت الله علیه کتاب بدء الوحی کې شپږ قسمه ده دغه محشي ذکر کړی د بدء الوحی حدیث مبارک کې اولنی چې د وحی نزول دا په مختلفو شکلونو کې حضور مبارک ترازی زما محترم ملګرو او کما وحی ده نو د حضور مبارک احادیث دا وحی غیر مطلوع ده د دې حفاظت د دې اشاعت د چا کار دی دا د محدثین او حضراتو نو قران الله د محدثین او حضراتو په وجه محفوظ ګرځولې دی او سلورم ډله چې الله قران داغي په وجه باندې محفوظ ګرځولې دی هغه فقهای کرام رحمهم الله علیهم رحمتا واسعه الله د فقهاو په وجه باندې دا قران محفوظ ګرځولې دی څنګه د فقهاو په وجه ګرځولې دا فقها د دغه قران او حدیث نه شپه او ورځ خپل جدوجہد او مهنت باندې په خپل فکر صحیح باندې ډېر زیاتې بشمار مسلې چې پاغي باندې مو ته نه پوهیدو او هغه د قران او حدیث نه مونږ ته د روي استلې فقهای کرامو خپل شپو ورځو کې دا مهنت کړې او مو ته تیار نوړې جوړ کړې دا او په هغه مسلو باندې مو ته روان یو زما محترم ملګرو لک خبره ته خیال وکا فقها محدثین مفسرین او دغه قاریان او حافظان دا حملة القرآن دي چې حدیث مبارک کې راغلي دي حملة القرآن اشراف هذه الامه چې حاملین د قرآن د دې امت ډېر عزتمن خلق دي ډېر اشراف خلق دي دغه حاملین د قرآن دي خو بیا زمونږ استاد خلق دې خبره باندې سوچ کړي چې مولوی صاحب سلور ډلې یاد کړي او دې خوا مونږ په کرانو امیان او عوام حضرات وی زما استاد پیغمبر محمد رسول الله طول وای صلی الله علیه وسلم فرمای کن عالما او متعلما او خادما او مستمعا ولا تكن خامسا فتهلك اے زما امتیانو یا خو عالمان شه د سلور ډلې یا د دغه طالبان شه او یا خبر واورې را نږدې شي وتا لری کېږي تما جدا کېږي تما بلکې نږدې ولا راشه او داسې مکیږي چې تاسو د دې یعنی هغه مخالفین جوړ شه پنځه مډاله ما جوړ مخالفین ما جوړेगे ځکه حضور مبارک فرمایل په تاسو صحابه باندې چې پنځه مړاله څوک دا نو حضور مبارک ویل تو بغزل علم او اهله پنځه مړاله دا چې تدا هغه علم او د اهل علم سره بغض او حسد شروع کې دشمنی سره شروع کې الله دې موږ داګه نه بچو ساتي ټول وای امين نو نن الحمدلله چې په مدارس کې علما لګیا دي او دغه مدارس الحمدلله دغه مدرسین او محدثین او مفسرین او حضراتو په جدوجہد دنه طالبان تیاریږي خبر نه عوام لګیا دي څوک ولا زې ور کوي دغه مدارس لا او زاری کې محتمم تا چې حضرت د خپل مور او پلار د صدقې جاریه په نیت باندې زدا لس مرله وقف کوم زدا شل مرله وقف کوم زدا یو کنال جرب زې وقف کوم چې زما مور او پلار تا الله قبر د جنت د باغچو نه باغچو ګرځي څوک لګیا دي د دغه قاریانو حافظانو او طالبانو د پاره کمرې جوړي څوک لګیا دي د دغه مدرسینو د تنخواګانو غم کوي څوک لګیا دي د هغه طالبانو د کتابونو غم کوي څوک لګیا دي د هغه طالبانو د هغه خردنوش سيزونو غم کوي الحمدلله په دې ټولو کې تاسو یې پیدا کیږي نن کده مدرسې نه حافظ اوزي نن کده مدرسې نه عالم اوزي الحمدلله د هغه خلق پورا ثواب دی چا چې طالب لا یو پیاله چه ور کړی دا چا چې
طالب له یو ټوکړه ډوډۍ ورکړې ده چا چې طالب له یو کتاب اغسته ده چا چې مدرس ته تنخواه ورکړې ده داغه په علم کې داغه پوره حصہ ده ان شاء الله زما محترم ملګرو دا د الله ډېر احسان دی الله دا دین بغیر زمون د محنت نه چلول شو بغیر زمون د خوارې نه هم الله دا دین او دا علم اشاعت کول شو خو زمون د ضعیفانو د هغه خدمت ده چې زمون خدمت ده الله پاغي کې زمون مال پاغي کې زمون جان پاغي کې الله ولګي او موږ د آخرت اجر او ثواب الله راکړي زمارونو درېمه خبره تاسو ته کومه چې نن ګور تاسو یاد ساته خوش قسمت خلک یې چې نن تاسو د دې مدرسې په تقریب کې ناسیه ځکه خلکو ته د مدرسو تقریبونه یو زیاتی کار ښکاري او هغه په دې کې دلچسپیانه نه لري بعض خلک د دنیا د له لعب او د دنیا د مادیاتو او د دنیا د ترقو په کارونو باندې اخته دي او که څوک د دنیا کارونو نم کوي خو بیا هم هغه مدارس سره هغه شان محبت نشتا او تاسو نن الله دې تقریب تراوسته دې مبارک تقریب کې د دې علماء او حضرات زیارت نصیب کا ټول وای الحمدلله دا د الله یو ډیر لوی احسان په موږ او تاسو باندې دی زما محترم ملګرو یاد ساته نن د نجات او خلاصې ډله صرف دا علماء دي علماء د الله ولیان دي او کدا د الله ولیان نشي په مخدز مکه د الله ولیان نشتا د الله نه یریدون کې خلق په مخدز مکه باندې دا علماء دي مولانا مظفر حسین کاندهلوی یو ډیر لوی بزرگ عالم دی یو ډیر تقوادار او پرهیزګار د الله نه یریدون کې عالم دی یو ځل سفر باندې روان دی او پلار کې غلر علل هغه غلو مولانا مظفر حسین صاحب او د سره زنانه وی د کور داغینه ډیره غیر چا په روا چولا مولانا مظفر حسین صاحب راغه هغه ته وی د غلو مشرتا وی یو معاهده کو دواړه یو معاهده کو وی سم معاهده را سره کې وی معاهده داسې کو چې زما د بیبيانو سره زما د تور سره چې څومره مال دی دا بدل زدر کم او تاسو با زما زرانه ول لاس نه راوړې زکه دا زما د پاره د شرم خبره ده زما د پاره ډیره ده به حیا خبره ده زما زرانه ول بلاس نه راوړې هغه وتوی دا ډیره خبره ده هغه شروع شو او مولانا مظفر حسین بیبيانو تراغه وتوی شابه بنگړي رو باسه والے رو باسه شابه تاسو بغاړو هارونه دي جیب کې پیسې دي شابه دار رو باسه او په دې صدر کې واچوي ما د دې غلو د سردار سره معاهده کړې ده هغه مال تیرا غون کو سرو سپینی تیرا غون کړل د غلو سردار ته جوړه کې واچول او بیا وتوي وې زستا سو ډېر شکریا ادا کوم تا خپل معاهده سره تورسولا زستا سو ډېر مننه او شکریا ادا کوم گاڑی تو قتل روان شو یو پارلنګ مزل چوکو یو زنانه بل زنانه سره وګنیز دیک او وتوي چې زما هغه قیمتي هار هغه د دین بچ شو ما پټ کو مولانا واوریدل ګونګوسه واوریدا مخه رواړو وتوي تاسو سووي زنانه وتوي حضرت مونږ سره دی ویلي زه تاسو خپل سفر کوي وینا ما سووریدل شابه ما ته وایي هغه زنانه وتوي حضرت داوي چې ما سره قیمتي هارو هغه می ته پټ کده غلونا الله بچکم مولانا گاڑی ودراو راکوشو او زنانه ته وای شابه هار راکا هغه ته جاړي حضرت ولی دا خدای بچکو ما پټ کته اوس غلول مار هارولې وینا د قیامت په ورځ به معنا الله تپوس کوي چې محمد مظفر حسین هغه امانت هار تا سره د غلو او تا پټ کو هغه لدی حواله نکا هغه سره دی وعده کړی وا ما دا هغه سره وعده کړی دا هار دا غي دی دا بزاغي لور کوم زنانه وتهار والک ډیر امن دی وای هغه غلو چې اولید چې ډیر امن دی وای هغه وسلې تلاش کړل خو دول لا سوچت کړل
چې ګوره زه مقابلې له نه راغلی بلکې ستاسو دا امانت هار دا ما سره پاتې شوی دی زما یو ماشومې سره هغې ته معافي وکړې معافي کړې هغې چې حیران پاتې شو دا څوک دی چې هار راپسې بیا راوړه داسې ورته ګوري وایي آپ تو مولانا مظفر حسین کاندرے والا نہیں ہے دے وی ہاں میں مظفر حسین ہوں وی تد مظفر حسین دا کاندلے والا نہیں دے و تویز مظفر حسین کچھ دا آواز غلو ووڑے دا رامن دیکھلے او دا مولانا پخپو پرے وطل او معافی غواری حضرت من نہیں پوشوی من معافی غوارو دا مال دولت دیوالا او یواز استا مال تا تھنا واپس کو من توبو باسو ستا پلاس بیعت کو چتر اسم کم مالونا اغسطی دی چانا اغا پا من طول واپس کو آغیتا زمان محترم ملگرو انما یخش اللہ من عبادی العلماء دیو جنویم چھ علماء دا اللہ نے یردن کی خلق دی علماء حق او باطل پی جنی علماء حلال و حرام پی جنی علماء جائز و ناجائز پی جنی زمان محترم ملگرو زڑیر افسوس سرویم ابل و رزمات یو ٹیکدار وی ما زنم نالم دچا ویو ایمینے یادی چداغ پندے ما تا وی چھ مالا پکی خپل 10% کمیشن راکا اگر ما توی کمیشن سونا کیدا وی 2 کروڑ 80 لاکھ روپے داغ کمیشن کیدا تانا چھ دا پندہ دمرا پیسی میں گان والی ایم پی گانے والی وزیرانے والی افسرانے والی قوم بس لگی دا قوم کو بچو بس لگی و دے غریب خلق بس لگی خدا حلال و حرام و تمیز نکی او انشاءاللہ چھ علماء مشران بھی دا کمیشن بم پتاسو لگی انشاءاللہ اصل مال بم پتاسو لگی او نظام بم انشاءاللہ نظام شرعی روان میں کخیدی زمان محترم ملگرو خمن قوم تکبیر تید آواز رکھے نعرہ تکبیر علماء دیوبند تاج و تخت ختم نبوت دا دیو جنزر دا قاری صابر سبو دا غید ملگرو دیر شکریہ دا کون اللہ دی دا مدرسہ نورم کامیاب کی او اللہ دی دا بچو دا پارا دا سبب و ذریعہ دا ترقی و گرزی زمان دیر رونا مولانا سید الامین انور سب مولانا سید الرحمن سب گڑ علماء دل تناس دی اللہ دی زمان دا دی طول علماء دا عوامو عمر علم عمل بال بچ مال حال کی خیر و برکت واچی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین